نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سخاوة النفس. دا باب دے په بیان د سخاوت د نفس کی، ورپسې باب د بخل بارک دے. سخاوت او جود او فیاضی چې انسان د سخاوت نه کار اخلي، دا د انسان یو فطری صفت ده. د انسان په فطرت کې الله تعالی هغه ایښی سخاوت او بخل. بعض انسان ډیر مالدار وي لیکن د په زړه کې سخاوت نی، سخاوت نفس ورته حاصل نی، نو دی هغه خپل مال نه په خپله فایده واخلي او نه ترې نه اهل و عیال فایده واخلي او نه ترې نه بل څوک فایده واخلي. او بعض انسان مالدار نی لیکن زړه یې سخي وي، د هغه مالدار نه ډیره خرچه کوي، د اهل و عیال او د ګاونډیان او د متعلقین سره د دې چې دی غریب دی خو هغه د نه خوشحاله وي او د کې دا ورکړي او د سخا صفت الله تعالی ایښي. دا سخاوت چې کوم دی نو دا د زړه څیز دی، او چې څومره انسان الله تعالی ته نږدې کېږي دمه به د کې سخاوت راځي، دمه به د مال نه او د دنیا نه نفرت پیدا کېږي. د خدای د رضا کارونو کې د الله په لاره کې خرچ کول او غریبانانو مسکینانو باندې خرچ کول او خپل اهل و عیال باندې خرچ کول، دا به دغه انسان کې ډیر زیات وي دغه صفت، او دا کار به ته ډیر اساني. او چې څومره یو انسان زړه د ګناهونو په تیاره کې ډوبي، نو که د سره مال دولت ډیر هم زیات وي لیکن هغه سخاوت نفس په ده کې نه وي. دې باره کې څو احادیث مبارکه ذکر کوي امام بخاری رحمت الله علیه. رمبنی حدیث د حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال چې محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمایل لیس الغنا عن کثرت العرض. مالداری په دې نه ده چې انسان سره مال دولت زیاتی، سامان د دنیا ور سره زیاتی، ولکن الغنا عن النفس. اصل غنی او اصل مالدار هغه دی چې د نفس کې سخاوت پروت دی. انسان په نفس کې غنا پرته ده، نفس کې سخاوت پروت دی، دا مالدار دی. دیم حدیث مبارک کې راځي چې د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت ده. هغه فرمایي چې کان النبی صلی الله علیه و آله وسلم رحیما. محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ډیر رحم دل او مهربان او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. وکان لا یاتیه احد الا وعده. نبی علیہ السلام ته چې څوک راغله لو سبو سره نو وعده به وسره کو چې بل وخت وې درکما او تا د ضرورت به بل ټیم پورا کم. وانجز له ان کان عنده. او چې کله هم نبی علیہ السلام سره سمال رالو او سب غنیمت برالو او الله تعالی د طرف بس غیبی امداد رالو، نو چې د چا سره وې دا ورکړې وعده کړی او هغه به پوره کړه. او بیا یو مختصر واقعه ذکر کوي چې واقیمت الصلاة وجاءه اعرابی. د مزد لپاره اقامت اویلې شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی ته مخکې شو چې یو باندې سړی رالو، باندې چې رالو. د باندې خلکو کې تمیز کم وي، داسې ډېر په اصولو باندې په ادب باندې ډېر نی خبر. نو د تاسو دا د باندې سړی او نو دا احساس نو چې ګینی اقامت شوی دی چې نبی علیہ السلام منځو کې دا غینه پس پر سره ملاو شو، اقامت شوی دی. او فاخذ بثوبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صادر نه ونیو او فقال انما بقي من حاجتي يسيره. زما یو وړو کې باندې حاجت باقی پاتې دی او واخاف انساها. زیاریګ مجمانه ایر نشي. د دینه معلومه ده چې د دې نور حاجتونه پوره کړی دي. نبی علیہ السلام د سره خپل مدد کړی دی، خو
خو بیا رالو چې زما یو وړوکی غوندې حاجت پاتې دی واخاف انساها او ما سره یره ده چې که زه نور انتظار کوم نو ما نه به هیر شي نو فقام معه حتی فرغ من حاجته نبی علیہ السلام د دې سړي سره دقسې ولاړو د ده پوره خبره یې واورېده او د ده هغه حاجت یې پوره کو او ثم اقبل فصلی او بیا یې قبلې ته مخ کو او مونځ یې شروع کړو دا د پیغمبر علیه السلام په سخاوت نفس باره کې چې د حاجتمندو حاجتونه به پوره کول دا حدیث مبارک امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کو دیم حدیث مبارک د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت ده قال ما سئل النبي صلی الله علیه و آله وسلم شیئا فقال لا چرته هم داسې نه دي شوي چې نبی علیه السلام نه چا څه سوال کړی دی چا څه غوښته کړي دی او نبی علیه السلام ورته نه کړي دي نه دا د نبی علیه السلام په ژبه مبارکه کې نو چې هغه ټیم ورسره و نو هغه ټیم سره به یې ورکړه وکړه او که هغه ټیم ورته هیدست خالي لاس بو نو ورته به وایي چې بل ټیم به درته زه بیا ستا د حاجت پوره کړم بل حدیث مبارک دی آخري حدیث د دې باب د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوسی دی او د حضرت اسماء رضی الله عنها زوی دی او د بیبي عائشه رضی الله عنها خوریه دی د حضرت عائشه رضی الله عنها خوریه دی او د حضرت اسماء دا د هغې زوی دی حضرت اسماء او حضرت عائشه رضی الله عنها دا دواړه خویندې وي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچی وي او حضرت عائشه رضی الله عنها هو د نبی علیه السلام هغه محترمه محبوبه بیبي وه د مؤمنانو مور ده عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه روایت کوي چې ما رأیت امرأتین اجود من عائشه و اسماء ما چرتم داسې دوه زنانه زیاتې سخي نه دي لیدلي د بیبي عایشې او د حضرت اسماء نه په زنانو کې مې د حضرت عایشې رضی الله عنها او د حضرت اسماء نه زیاتې سخاوت ولا نه دي لیدلي نو بیبي عایشه د ده ترور ده د مور خورې ده او حضرت اسماء مور ده او بیا فرمایي چې وجودهما مختلف او د دواړو د سخاوت هغه طریقه مختلفه وه اما عائشه فکانت تجمع الشیء الى الشیء بیبي عائشه رضی الله عنها به سیزونه جمع کړل حتی اذا کان اجتمع عندها قسمت چې کله ورسره سلوان دي سیزونه جمع شول نو بیا به هغه تقسیم کړل په خلکو کې هیڅ شی به پرې نه خو هغه ټول به حاجتمندو ته ورکړل واما اسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد او د بیبي اسماء رضی الله عنها طریقه دا وه چې هغې به څه شی د سبا دپاره نه پرېښوده چې وسیز به یې په لاس باندې راغله نو په حقه ورځ باندې به هغه صدقه کولو او د سبا دپاره به یې نه پرېښو نو چې د دې دواړو بیبیانو نه ما زیاتې د سخاوت والا بیبیانې او د سخاوت والا زنانه نورې نه وي لیدلې نو په زنانو کې دومره سخاوت او صحابیات او صحابه هغه ټول خو د نبی علیه السلام په خپلو اخلاقو باندې مزینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات بابرکات کې هم ډیر زیات سخاوت او په رمضان المبارک کې خو د نبی علیه السلام د سخاوت دومره زیات شو لکه جاری او روانه هوا چې وي څنګه چې هوا راوالو ځي نو په هر څیز باندې لګي په باغ هم لګي په ګلو هم لګي په ډیران هم لګي په تور هم لګي په سپین هم لګي د هوا هر یو څیز ته فایده رسوي پیغمبر علیه السلام سخاوت چې کوم دین او په رمضان کې کریح المرسلته پشان د هوا تیز هوا او پشان د جاری هوا به د پیغمبر علیه السلام سخاوت نو سخاوت ډیر لوی شی دی الله تعالی دې موږ ته سم سخاوت نصیب کړي چې بنده ضرورتمند حاجت پوره کړي الله رضا دپاره خرچ کړي جماعت ته ورکړي مدرسې ته ورکړي طالب علم ته ورکړي یو غریب سړی قرض خلاص کړي دی یو غریب سړی حاجت پوره کړي یو کونډې رونډې حاجت پوره کړي په دې باندې په دې سخاوت باندې الله تبارک وتعالی ډېر خوشحالي او د نبی علیه السلام مبارک سنت دي الله تعالی د عمل توفیق نصیب کړي سبحان ربک رب